ربیع الاول په میاشت کې یو عمل د تخیم ډیره مبارکه میاشت ده. زمونږ د اکابرینو یو عمل دی، زمونږ د اسلافو چې هر امتی له پکار دي چې په دې میاشت کې کم از کم په پیغمبر علیه السلام باندې 1,25,000 مرتبه درود برابر کړي. په دې میاشت کې په ټوله میاشت کې د یکم ربیع الاول نه پته نه 4 دی که 5 تاریخ دی، یکم ربیع الاول نه والد روزانه په حساب باندې حساب به لګوا 1,25,000 درود دا پدې کې برابر کا د پیغمبر علیه السلام شفاعت به یقیني وي چې کم درود ویل شي. دا مانځه والے درود لږ وګد دي نو چې کم دغه درود وای یا صلی الله علیه و آله وسلم دغه درود. خو په دې ربیع الاول په میاشت کې ټول ته مې درخواست دی، څومره مسلمانان چې په میډیا باندې بیانات ګوري ای ته مې درخواست دی چې دا د ربیع الاول په میاشت کې دا درود 1,25,000 برابر کې الله جل شانه دې مالم توفیق راکړي، تاسو هم توفیق راکړي. نو ان شاء الله درود به وایو، څوک به وایي ان شاء الله درود به څوک وایي 1,25,000 درود به څوک برابر وي وارم په نه راځي. لا زوجت کې خیر دی، لا زوجت کې ان شاء الله کوشش وکړي چې دا 1,25,000 صلی الله علیه و آله وسلم دا مختصر درود وای دا تقسیم کې په میاش باندې او ایک په دې ټوله میاش کې 1,25,000 برابر کې الله دې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. يا الله نبی علیہ السلام کامل اتباع کامل محبت نصیب کی. زما عزتمندو جمعه مبارک ورځ ده او تاسو ته په منبر باندې ناستم، قسم دی د دې قابلیت نشته د خپل کابرینو استادانو. تقریبا په دې هفته کې یو 15 کسانو به د دعا لپاره درخواست کړي، استاد دعا راوړي. نو ټول مرګو ته درخواست دي چې چا څومره د دعا لپاره ویلي الله د ټولو مشکلات آسان کړي، د چا څومره حاجتونه دي سره زمونږ استادو د ټولو د حاضرینو الله ټول حاجتونه پوره کړي، د ټولو مشکلات آسان کړي. یا الله سو غریبانان دي د خپل خزانو مالدار کړي، د چا کور کې بیماران دي یا الله شفای کامله عاجله ورکړي. یا الله مونږ ګناګارو ته خلک د دعا درخواست کوي، رب داوی په حالات باندې داوی پرونه باندې ته خبردار د ټولو حاجتونه پوره کې مشکلات آسان کی، د ټولو مسلمانانو بچی نیکان عالمان حافظان کی. یا الله دې امت ته دا کم سیلاب کې چې څومره بونیر کې څومره مسلمانان وفات شو باجوړ باندې کم حالات دي یا الله دا حالات ستا په دست قدرت کې زمونږ د اعمالو د بدو اعمالو نتیجه ده زمونږ د اعمالو اصلاح کې دا څومره مسلمان په دې سیالکوټ کې یا په دې بونیر کې څومره مسلمانان شهیدان شو دا غوي شهادت قبول کې او هغوی له د صبر بدله ورکې. یا الله څومره مالونه نقصانونه د خلکو شو الله هغوی له دنیا او آخرت کې بدلې ورکې. موږ په حال باندې رحم وکړي، د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي، د نیکو اعمال توفیق راکړي، ګناهونه نصیب کړي. وصلی الله